شفیع رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د قرآن د 100 نه زیات آیتونه په ختم نبوت باندې دلیل دي. د قرآن د 100 نه زیات آیتونه، او دا زموږ استاد ټول ایمان او یقین دی چې قرآن د یو حرف نه څوک انکار کوي دا مسلمان نه دی، کافر دی. او چې بیا یو سړی د 100 آیتونو نه انکار کوي دا څنګه مسلمان کېدی شي؟ او مفتی سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا 210 احادیث مبارکونا دا ختم نبوت عقیدہ ثابت ہے. ندام زموستا یقین دے چی یو صحیح حدیث نے چاہ انکار کرو دے مسلمان نہ دے، اور چی وہ سڑے دا 210 حدیثوں نے انکار کئی دا سنگا مسلمان کے دیش. سوال نہ پیدا کی گی چی دے مسلمانی ذکر دے دا 210 حدیثوں نے انکار کئی. او زمون علماء فرمائی چې دا حدیثونه د رسول الله علیه السلام د ختم نبوت دا په تواتر سره ثابت دي. دا متواتر العمل حدیثونه دي چې د صحابو د دور نواله تر اوسه پورې ټول امت په دې باندې عمل دی چې بل پیغمبر باندې راځي. ټول امت د عقیده ده او په دې باندې د امت اجماع ده. اجماع مستقل او شرعي دلیل دی چې د کوم امت علما اکثر علما په یو مسله راجم شي دا یو شرعي دلیل دی، دا یو شریعت کې یو دلیل دی. او د تواتر څه ته وایي؟ څنګه چې قرآن مونږ ته را رسېدلی دی چې شک او شبه پکې نشته دی. قرآن مونږ ته را رسېدلی دی، شک او شبه په دې یو حرف کې نشته دی. دقه رنګې متواتر حدیث دې ته وایي چې هغه داسې انداز کې راورسېږي چې هغې کې د شک او شبې گنجایش نه وي. نو کوم حدیث او کوم څیز چې په تواتر سره راورسېږي مونږ ته د تواتر نه انکار کول کفر دی. تواتر نه انکار کول څه شی دی؟ کفر دی. کفر نو دا متواتراتو کې راځي. عقیده د ختم نبوت دا په تواتر سره ثابته ده، او دا په اجماع د امت سره ثابته ده، او دا په قرآن او په حدیث او په سنت سره ثابته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نه راځي. خو بیا رسول الله علیه السلام فرمایي سيكون من بعدي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی خو ما نه پس به یو 30 پیغمبران راځي دروغجن دجالان. دجال څه ته وایي؟ دوکه‌باز، دوکه ورکوونکی، او کذاب لوی دروغجن ته وایي. نو یو لوی دروغجن او دوکه‌بازان یو 30 پیغمبران به راځي. راغلي خو ډېر دي، په سوونو تعداد کې دي راغلي دي، خو ځي په ځي خدای ختم کړي دي ډېر. خدا دیش په بګی داسې وی چې تا به مستقل مشهور کیږي. با مسلمه کذاب په دنیا کې مشهور، اسود انسی په دنیا کې مشهور، دا لوی طلحه مشهور، دغه رنګه د پنجاب د مرزا غلام قادیانی په دنیا کې مشهور، اوس هم مشهور دی. نو یو دیش برازي علما فرمایي تقریبا 24 یا 25 غټ پیغمبران دروغجن راغلي دي او صلاحات دي راځي. با 15 شپږ لا پاتې دي چې هغه هم ناراضي. الحمدلله د دې امت علماو د دې امت مسلمانانو خټټ کړ دغه مقابله کړې ده.